افغانانو به هم خریداري کوله، ولې د ګاړو کې به ماشومان راوستل، یو کس به چې کم دی د 6,000 7,000 15,000 شاپنگ به کول. लोगों की जो है ना क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, डे टू डे जो है ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं. قصه خانه بازار کې بدل ته څوک تیرېدی نه شو، بیخي رش به اوس هغه هلکه پولکه دا وګوره بازار خالی دی، څه پکې داسې مزه نشته. دا زمونږ خپله ناهیلي ده، حکومت پې پابندي لګولې هم ده، خو بیا هم دا خلک خرڅوي او ماشومان یې الیم په خپله خوښه او پیسې هم پې ډېرې خرابوي. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देखें डेली मैदान। मैं इस वक्त पेशावर के तारीख़ी किस्सा ख़ानी बाज़ार में मौजूद हूं। यहाँ जश्न आज़ादी की मुनासबत से झंडे, झंडियों, बैजेस और मुख्तलिफ़ अशिया के स्टॉल सजे हुए हैं। यहाँ हम शहरियों से बात करेंगे, इस दिन को वो किस नज़र से देखते हैं, ताजरों का कारोबार के हवाले से क्या कहना है, तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएँगे। माशूमानو له مې کپړې واخیستې او نور هم څه شیزونه ګورو خوښو والو. چند راتې شو دا او ماشومانو فرمایش کړي چې موږ جنډې راوړی، مطلب پنجي راوړی. کال په کال په قیمتونو کې فرق راځي، خو د قیمت خبره نه ده، ولې مهنګایي ده. د مهنګایي د وجې چې کم دی عوام خریداري نشي کولی. همړه مهاجر تللی دی، بس دغه کار ډېر کمزوری شوی دی. زما نوم دی رب نواز، د قصه خانه کې تقریبا زما 27 سال وشول. زه تقریبا داسې 13 کالو ماشوم وم چې راغلی یم، او کال په کال په قیمتونو کې فرق راځي، خو د قیمت خبره نه ده، ولې مهنګایي ده. د مهنګایي د وجې چې کم دی عوام خریداري نشي کولی. هر چیز هغه خپل خېټې ته یو سړی نشي دغه کولی، نو دا بس شیز به څه وایي، نو کاروبار ډېر متاثره شوی دی په دې باندې. مخکیني کلونو کې چې کومه دی دا شیزونه 200 به راتلل، او نن سبا په دې وخت کې چې کم دی په 300 4,500 500 پورې خرید په دې کې شته دی، نو ګران شوي دي، ډېر فرق راغلی. د جینکو دا دی دا په 500 خرید دی، دا دی په 500 خرید دی. تیر کال 2,500 300 دغه ریو. قصه خانه بازار کې بدل ته څوک تیرېدی نه شو، بیخي رش به اوس هغه هلکه پولکه دا وګوره بازار خالی دی، څه پکې داسې مزه نشته دی. حکومت له خو زما دا دغه دی چې ټوله مهنګایي واحد یو شیز جوړه کړې ده چې پېټرولو جوړه کړې ده. پېټرول په نورو ملکونو کې په څه ریټ دی او دلته زموږ په دې ریټ کې په دې ملک کې په څه ریټ دی. نو برای مهرباني چې دا پېټرول سسته شي، نو چې کم دا مالونه راځي دا ډونه، نو هغه بیلټیانې پې کمې راځي که نه جي، نو هغه هم ښه ده. افغانانو به هم خریداري کوله، ولې د ګاړو کې به ماشومان راوستل، یو کس به چې کم دی د 6,000 7,000 15,000 شاپنګ به کولو. دا ماشومان دا موږ به دا سټالونه لګولي وو د 14 اګست سودا به کوله جي. زموږ جنډه به اخیستله، بس اخیستله به د پاکستان جنډه به اخیسته، مینه به ورسره کوله. په هر ملک کې داسې خلک شته دی جي، خو هغوی به ورسره مینه ساتله. زما خپله تعلق چې کوم دی د باجوړ سره دی، زه باجوړی یم، پاکستانی یم بیسیکلي. نو انشاءالله بس دغه خبرې. راغلی یم قمردین ګړی نه کیسه خانې ته راغلی یم، ماشومانو له مې کپړې واخیستې او نور هم څه شیزونه ګورو خوښو والو. تیر کال لږه ګزاره کېده او دا ځل ګران دي. ماشومان خو ډېر فرمایش کوي، خو موږ خپل ځان ته هم ګورو که نه، نو هغسې سودا به ولو کړو، بس څه ناڅه چې سم خوښ شي یا به یوسو. فرمایش خو یې د جامو کړی د ډریس که نه، نو بس هغه هم واخیسته او نور شیزونه ګورو چې څه وله والو. یاره د دې باره کې به زه دا ووایم چې دا زمونږ هم خپله ناهیلي ده، حکومت پې پابندي لګولې هم ده، خو بیا هم دا خلک خرڅوي او ماشومان یې الیم په خپله خوښه او پیسې هم پې ډېرې خرابوي. نو دوی له پکار دا چې د دې په ځای څه بل څه والي، څه کپړې ځان له والي، بل څه والي، نور شیزونه ډېر دي. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ खान है, मैं जनरल सेक्रेटरी किस्सा खानी बाज़ार हूँ। पहले की रौनकें और इसमें 14 अगस्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो है ना गहमा गहमी होया करती थी, बहुत लोग खुशियों से मनाया करते थे, लेकिन अफसोस है कि इस दफ़ा जो है ना हमने 14 अगस्त को उस तरह हमने सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह पहले हम किया करते थे। और दूसरी बात है कि मैं आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे आबा व अजदाद की मेहनत से हमें ये पाकिस्तान मिला हुआ है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें ये जो है जश्न आज़ादी है ना, इसको सही तरीके के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबाए कौम उन्होंने बड़ी मेहनत से इसकी मतलब बुनियाद रखी है, उन्होंने हमारे लिए बड़ी मेहनतें की हैं। तो ये पाकिस्तान हमें बग़ैर किसी दश्त-ओ-गूज़ के हमें मिला है।
तो हमें इसकी है ना, इसकी आज़ादी की हमें बहुत ज़्यादा वो करनी चाहिए कि सेलिब्रेट करना चाहिए। पाक आर्मी के बहुत वो हैं कि उन्होंने जो मार्का जो उन्होंने सरअंजाम दिया है, मार्का हक, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह। हमने जो भारत को एक ऐसा मैसेज दिए है ना कि वो सारी उम्र ज़िंदगी याद रखेगा। हम जो है ना फ़ौज के साथ हैं, इंशाल्लाह उसके शाना बशाना है। झंडोर पर रागाले मस्जिद सबा इंशाल्लाह 14 अगस्त ورځ इंशाल्लाह चंद रात 14 अगस्त और मशमन परमेश को जुमले झंडे रावड़ाई मतलब पंजी रावड़ाई ना वो जी के सगानी तराला मा 15 मिनट वीडियोस तो और ده مجي ګرځه مجي خاص شنه جنډې ګورم او مشمن جی اخر جی مطلب کینو په ویل مطلب مال جنډ راوالا او کپڑے راوالا پاکستان جنډې جی راغ مطلب کپڑے راواله پنجی راواله جی ګرځه مجي ګورم خاص ګورم یو جنډې پیدا کړې دي باقي نورم ګرځه نورم کی پیدا کوم جی دا یو ورځ 14 اگست ورځ جی کلاري پنجی وږي جی یو ورځ جی دا وسدغه نه جوړیږي دا آزادې ورځ دی دا وجې د 14 اگست آزادې ورځ ده او موږ د خوشاله ورځ ده چې دا موږ نه مناو مطلب د څو بیا جی خو نه کوي او دا د پاکستان یو خوشاله ورځ څنګه مطلب زموږ یو اختری یا مطلب ورکوټ اختری غټ اختری نو دام چې یو خوشاله ورځ ده 14 اگست دغه جی هر سړی خوشاله ماشوم خوشاله خدام پکې خوشاله هر سړی ځوان خوشاله دي شاینه ګران شویم دي هغه ځاله ریټونه نه دي او بل دا چې هغه شان کارونه هم نشته دي کارونه ډون دي او خلک غاټ راځي مخه زوړ ریټ ګټه مټه خاص نشته سکار په دا حالات دي نو خپل ګوره رسباداري ګرځي دا 15 روپے راځي په 20 سمو خرڅوم په غاټ دې کې چړ کړه جوړه دا راځي په 30 کې او غا کما غزول ریټ 30 روپے دا راځي په 40 کې غا کم 450 دا په 30 کې او داسې مختلف ریټونه دي دا د مختلف ریټونه دي او شان غټه پکې نشته عمله ماجر ترې دي بس هغه سکار ډېر کمزور شوی دی نو ماجر 14 کسر اوس به مده هغه یو بار څه اخسته نو افغانان خو نور به پاکستان ارته مناو ولا حکومت بند کړي ته خرڅه لګي دي مې چاپه خو درمن په کلام لګولې دي ولې چاپی خو وای پرونه وی رانه ډېر شي دا او څه پرچه مرچه خو نه کېدل پرچه خو نه کړي بس وته پریم پسې به دا پرچه وسدل نو بیا وړي دا خو د څنګه ټه پدې کې بتا ټول تمن بو کې دا خو چاغرا شو به دې پړ کو سودا نه دی به لړې اخته